نو د قربانۍ پیسو کې ډېر احتیاط پکار دی. که سلک ډېر مال د چا شکی وي بل نه دې قرض واخلي سار دې هغه ته قرض ادا کي او ټل دی یا ځان له کوي نو ودي کي. که د مال شکی دی حرام دی دې په ټل کې وکي نو د یو د حراموالي د مال د وجې نه د هغه ټولو قرباني خرابېږي. د دې وجې نه په ټلونو کې ډېر احتیاط پکار دی. قربانۍ مسله ډېره باریکه ده. موږ موږ تاسو کو 500 کسان ولاړ دي د 2 او 10 شته او د 2 کم 500 نشتی د هغه 2 کم 500 موږ نه شو هغه د 2 وشو زیدي ځان لکورته. لیکن قرباني داسې نه ده په هغې کې د یو خرابي د وجې د تمام هغه ټل واله چې دي د هغې قرباني پې خرابېږي. نو ټولو کې غوره طریقه دا ده چې سړی یا خو د خپل تن وجود کسانی رونی والدینی خپل کور یو ټلی نو که حرامي جو د ټولو نه شو خپل کار به کوي یو کورو که وشوه جو د ټولو وشوه بل ته ضرر ونه رسېد. نور د قربانۍ ګڼ مسایل دي چې د چا شکي تپوس کوئ. بیزه ده یوه ګنټه چې کال کې کمه نه رس خو رس ده که نه یوه ګنټه په کار زمیندارو خلکو له دا ده دا بیزه چې پیدا شي تاریخ یې ولیکئ ځان سره ولیکئ. کله چې ته خرڅئ د چا قرباني خرابه نه شي. که دې کې یوه ورځ نه ګنټه هم کال کې کمه وه ولاله یې کړه نه ده شوي ساورو والا خو ساوري ډېر خرڅوی که نه. نو منډیانو کې داسې پخوا به د عطر والا ګرځېده وړوکی نو صندوق به و شیشه به و دې غاړه نه عطر به و پکې هغه شانې صندوق ته یې غاښونه پکې ګرځوي رونو د منډایې کې ګرځي. هغه ساره خو یې غاښونه نه دي شي دومره روپۍ راکړه کړپ کړوپ ته جبات غاښونه ورته ولګي. ته چې وګورې یاره ډېر ښه غویی دی وې دی تهجد ګزار به یې مسواک یې ډېر بول دی غاښونه ډېر سپین دي. لږ غاښ وګوره چې د غوی خپل دي که پردي دي ښه پردي دي که خپل دي. دارنګې ته وایې دا غویی خو یاره دومره غټ غویی دا د کوم ځای دا موږ حیدرآباد نه راویستی ښه 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 یرونو څه کمال کوي یو پمپ ته ورسره وروستو څه چل ورسره وکړي دا غوی وپړسئ رونو لکه خیګ تاسو خیګ نه لیدلی د جمبېړې ته راځه خیګونه درته وښیم لږ ورځې وروستو لا هغو هغه ګاډي نه دي سټارټ کړي. دا هسې تا ته ښکاري دننه هوا ده دننه هوا ډکه کړې ده غټ غوی 4 نیم 18 نیم منه غوی دی والا 3 نیم لکه ته چې ورته پاړسوب ته وګورې وای ته د نرزویه وشوي. دارنګې بعضې قصابان ټول به نه غټ سرنج ورسره خدای خبره څه نه پیدا کړ دی د غوښې کې دننه سرنج سره اوبه ډکې کړي دا درنه شي رونو خدای ونه قدرت ورکړ دی نو دا پړسېدلې غوښې موږ چې هاخوا کړۍ ته وغورځو هغه دا پوټي شي خدای دومره غوښې نه دا پوټی سوی شو یا ورته شي اوبه وي پکې اوبه وچې شوې ډالډې سره شی دغه پاتې شو. نو دا مسلمانانو خبرې کوم ښه هندو دا کار نه کوي هندو نه کوي هندو ولې کوي هندو باندې نام نه هندو نوم وانخلي د سیک نوم وانخلي دا د مسلمان نوم اخله. نو دا غاښونه ولالته ګوره اوس عمر دی او ساوري 2 کاله پوره دی یوه ورځ یوه ګنټه کمه نه ده اگر که غاښونه کم دي نه دي کړي قرباني ته کېږي 2 کاله شرط دی. چې غاښونه یي نو شک ووت د څه چې غوښې دي یو نیم به چېته ښه نور دقه میخې دي یرونو یو نیم به پکې ښه نور خو دغه نشته ځکه دومره خره شته دی نه که نه نور علاقو کې خدای فضل دی خره ګڼ شي هغه هغو ټوکړي ټوکړي کې ته پتون نه شي پېژندی سرمن چې وباسې نه شي پېژندی رو چې 2 کالو کې کم نه ګنټه کم نه ګنټه ٹھیک شو. اوس غوسه ده قرباني نه کېږي ښکرې د سره نشتي اډو دي نه اوس ښکرې وي یو ښکر وته دی لاندې د دې پړکي شانې یو ځای دی هغه ورسره هغه غندل ونې موږ ورته وایو هغه ورسره الوتې ده بیا یې نه کېږي دواړه ماتې دي د ښکرې د ساوري د بیزې خو هغه ویښ هغه موجود دی دا کوکه سره پې تلې ده نو کېږي تی قرباني. راځه پرایسته جبه ته غوسه کړله نه کېږي راځه پرایسته کته غاښونه چې دومره یي چې دا پې خوراک صحیح کولی شي بیا ته کېږي. دغسې راځه غوږونه دي غوږ دی لکه زما لاس ته ګوره دا 4 ګوتې مثال ویم دا یو نشته دی 3 نه لږ زیات شته دا یوه حصه غوس دی کېږي دا غوس نیم نشته بیا نه کېږي. غوږ دی داسې اوږدو باندې سیري شوی دی په اوږدو سیري دی جدا شی نه دی کېږي ته کټکوه مه که نه دی ځان له سپلای ته لګوم که څه ته لږ صبر وکړه
راځه په رئیستا دا ساوره داغونه په لګولې دي علاج د خلک سقیسيري ټوټکی دي د خلکو علاج لپاره داغله دي کیږي څنګه دا رنګ دا خسي کړي د لکه وای شو دغه سیدا سيزونه وغیرہ سانډا شو نور شلو نو بالکل کیږي ته قرباني ته نه کیږي نو چې عمر کې فرق نه او راځه پر ایستا لکه دا ناغم دغه د وګ مثال دی دا لغونه نشته دا درې سي شته نو کیږي ته نه نیمه نشته نه کیږي ته نه رو نیمه چې نشته نه کیږي ته دغه سي راځه پکتا خپېری یو خپای ګوډه ده داسې ګوډه ده چې د سره نه لګي پزماکا نه کیږي ته داسې ګوډه ده چې لګونه سي لګي ګوډ ګوډ زی په لاري خو د خپا دې لګونی لګي نو بیا ته نه کیږي